د ولس غږ راډیو درنو او ګلونو اوریدونکو او په ځانګړې توګه د ژوند په داستان کې د ادبي خپرونې درنو مینوالو سلامونه او ښې پیرزوینې مو ومنئ. تمه ده چې ټول به ښه وئ او د صحت کالي به مو په تن وي. خوښ یو چې بیا ستاسې په وړاندې په دې ادبي خپرونه کې حاضر یو او د ناول نوې برخه در اورو. درنو اوریدونکو، د خپرونې کوربه زه ضمیر یم او د تخنیک چارې مې دوست محمد یار سنبالوي. څه ډول مو چې په تیره خپرونه کې د ناول نهمه برخه در اورولې وه، نن هم د دغه په زړه پورې ناول نوې او لسمې برخې ته راځو. خو له هغې وړاندې باید یاد کړو چې په تیره برخه کې بهانه د خپل مور او پلار لخوا نه مجبورېدله تر څو د نیاز سره واده ته غاړه کیږدي او دا ځکه چې په دې سره د دوی تیر له لاسه وتلی مال او شهرت بیرته راستنېدلی شو. همدا شان بهانه اوس نه غواړي له نیاز سره د خپل ژوندانه تار غوټه کي، ځکه هغه ورته د یو بد اخلاقه او خودخوا انسان په توګه معرفي شوی دی. دا چې لا نور څه کیږي اورئ. د بهانې مور له خونې ووتله او بهانه یې یوازې پرېښوده. بهانې اوس نو په حقیقت سر خلاص شوی و. حقیقت دا و چې باید ناچاره راضي شي. یوې لویې ویرې یې په زړه کې ریښې ځغلولې او لوېده. فکر یې کاوه چې نیاز ژر یا وروسته له هغې څخه ستړی کیږي او بیا به یې لکه د یوه زاړه شوي چټل څیز غوندې لرې وغورځوي. د واده تیاریانې په چټکتیا سره نیول کېدې. بهانې اورېدلي و چې امیر بلکل ښه شوی دی او په لنډ وخت کې به له روغتون څخه راووځي. یوازې هغه و چې د دې په درد پوهېده او کولی یې شول خبرې یې، فکرونه یې او د ننني غمونه یې ولولي. قلم یې راواخیست او امیر ته یې ولیکل: امیره، نور ستړې شوې یم. پنجې مې دومره د ژوند پر تیاره دیوال راکش کړي چې سولیدلي دي. وزرونه مې د محبت څخه د خالي ماڼیو پر بامونو له الوت ستړي شوي. امیره، پوهېږي چې څه وایم؟ ما خرڅوي، ما ودوي، له منځه مې وړي او دا غم ما وشني. نه پوهېږم چې ولې راته یاد شوی یې. ته به چې غمجن مې وشړلې، ستا د مینې په قدر پوهه نه شوم. اوس دغه ده، له بې ځایه هڅو ستړی یم او چې د ناهیلۍ په پنجه کې تباه کېږم، تا ته مې مخ راواړوه. زه غواړم چې کم تر کمه ته پوه شي چې زه هېڅکله دغه واده ته تیاره نه وم. پوهېږې امیره، اوس فکر کوم چې ژوند څومره پوچ او د ملنډو ډک دی. اوس پوهېږم چې موږ انسانان تر کومه ځایه د ځان په غولولو سره عادت شوي یو. په همدې سبب که ژر یا وروسته دې زما د ځان وژنې خبر واورېد نو حیرانېږم. له ما خوښۍ کډه کړې، سپرلي زما د زړه له دښتو کډه کړې. خپلې هرې خواته چې ګورم تیاره ده او هر ځای ته چې ګورم یوازیتوب دی. کاشکې چې تا کولی شوی له ما سره په دې تورو او یوازې ځنګلونو کې واوسې. کاشکې په دې توانېدلی چې زما ویره کمه کړې او سوړ زړه مې تود کړې. خو افسوس، ته چې تر څو له روغتونه راوځې، زه به د داسې سړي وینځه شوې وم چې له هوسرانۍ، ځان غوښتنې او عیاشۍ پرته بل څه نه لري. نه پوهېږم چې ولې تا ته دا خبرې کوم. نه پوهېږم چې ته به زما سره څه کومک وکولی شي، خو زه د ټول تیر وخت لپاره له تا بخښنه غواړم. ما وبخښه بهانه.
امیر د روغتون په باغ کې دا حیرانونکی لیک ولوست. ګونګ او په بیړه لیکل شوی لیک چې د لیکونکي د ګډو وډو فکرونو او خراب رواني حالت څرګندوي و. امیر وویرید. خدایا، بهانه یې چې چاته غوښتل چې واده کړي؟ څوک توانېدلی و چې بهانه په پیسو لاسته راوړي؟ یو ناڅاپه نیاز فکر ته ورغی. هماغه سړی چې د بهانې د پلار ګدام یې سوځولی و. امیر له هماغې ورځې چې په هوښ راغلی و او لږ لږ روغ شوی و، په ګړیو ګړیو فکر کړی و چې څه ډول نیاز رسوا کولی شي. ټولو ته وښایي چې دا د نیمې شپې داړه دغه ښکلې بلا ګودام ته اور اچولی او د بهانې د کورنۍ د بدبختۍ سبب جوړ شوی. په بیړې سره د روغتون دفتر ته ورغی. خپل ډاکټر یې د روغتون په دهلیز کې ولید او ویې ویل: ډاکټر صاحب، زه کله روغتون پرېښودلی شم؟ ډاکټر په مسکا سره ځواب ورکړ: 2 ورځې وروسته. خو ډاکټر صاحب، زه 2 نورې ورځې دلته نشم پاتې کېدلی. زه باید ډېر ژر له دغه ځایه ولاړ شم. ډاکټر سترګې تنګې کړې او داسې حال کې چې په ځیر ځیر یې امیر ته کتل وویل: ملګریا، ستا د رخصتۍ اجازه باید د پولیسو په خوښه واخیستل شي. د امیر غږ لوړ شو. پولیس؟ ولې، ما څه کړي دي؟ ډاکټر د امیر پر اوږه لاس کېښود. ارام اوسه ملګريه، ارام اوسه. یوازې غواړي چې ستا څخه د اور لګېدنې په هکله پلټنې وکړي. امیر ارام شو. مسکا یې پر شونډو وغوړېده او د ډاکټر د حیرانو سترګو په وړاندې یې له ځانه سره زمزمه وکړه: ډېره ښه ده، ډېره ښه ده. ما له خدایه همدا غوښتل. بیا یې په لوړ غږ وپوښتل: ښه، کله هغوی ته خبر ورکوئ چې زه پلټنو ته تیار یم؟ هر وخت چې تاسو وغواړئ. همدا اوس ډاکټر صاحب، هر څومره ژر چې کیدی شي زه باید له پولیسو سره ډېر حقیقتونه شریک کړم. ډاکټر د ټلیفون په لوري ولاړ. څو شمیرو ته یې زنګ وواهه او څه وخت یې په ورو غږ خبرې وکړې او بیا یې غوږۍ کېښوده او د امیر په لوري چې د روغتون په کالیو کې په یوه کوچ ناست ورغی او یې ویل: همدا اوس راځي، ډېر ښه افسر دی، دنده پېژندونکی او کلک، د هغو خلکو له ډلې چې زموږ وخت کې ډېر کم پیدا کیږي. امیر یوه اوږده ساه واخیسته او ځواب یې ورکړ: دا مې هم نیکمرغي ده. خدای دې وکړي چې بریالی شم. نیمه ګړۍ وروسته یو ځوان افسر چې نوی د افسرۍ له اکاډمۍ څخه فارغ شوی او تازه یې درجه اخیستې وه د امیر په وړاندې ناست و او د هغه خبرو ته یې غوږ نیولی و. هر څومره چې امیر ډېر غږېده همدومره حیرانېده. بالاخره ځوان افسر وپوښتل: تاسو مطمئن یاست چې تېروتنه مو نه ده کړې؟ هو، بلکل ډاډه یم. کله چې تللم تر څو عمومي ټلیفون پیدا کړم د هغه موټر مې ولید، خو په هغه حالت کې مې ذهن ته هیڅ نه راتلل چې هغه د نیاز وي. وړاندې ورغلم چې د سپرو کسانو څخه یې مرسته وغواړم. هغه وخت مې هغه په خپلو سترګو ولید. هماغه ورځ له غرمې وروسته د هغه سره مې لاس اچولی و او هیڅ امکان یې نه و چې هغه ونه پیژنم او تېروتنه وکړم. هغه هم زه ولیدم او په چټکۍ سره یې موټر ته حرکت ورکړ. ځوان د امیر ټولې خبرې یاداشت کولې. دغه ځوان یې خوښ شوی و. د دغه ځوان ساده او پاکې خبرې یې په زړه ښې لګېدلې وې، ځکه یې د ملګرتیا په لهجه له هغه وپوښتل: ښه نو ستا په نظر باید څه وکړو؟ امیر اوږې پورته واچولې او ویې ویل: خبره معلومه ده، همدا نن یې کور ته ورځو او نیسو یې. ما په روښانه توګه شهادت ورکړی دی چې هغه د اور لګولو مسؤل دی
او دا خبرې به په محکمه کې هم تکرار کړم. ځوان افسر په لږ زړه نازړه‌توب سره وویل خو تاسې پوهیږئ چې هغه نفوذ لرونکی سړی دی، شتمن او مشهور دی او د هغه نیول کیدی شي ډېر شور او غوغا جوړه کړي. امیر په زړورتیا سره وویل دا خو لا ښه ده، که دا د عامو خلکو پام ځان ته راواړوي نو ډېر په اسانۍ سره د هغه له څېرې نقاب لرې کولی او خلکو ته ورپېژندلی شو. باید داسې یو کار وکړو چې خلک یې پر ضد راپاڅېږي او هغه د عدالت میز ته راکش کړي. افسر له ځایه پورته شو او ویې ویل موافق یم، خو ښه دا ده چې هغه د شپې له مخې ونیسو، ځکه هغه دومره خلک لري او دومره په سیسټم کې نفوذ لري چې کیدی شي زموږ نقشې په اوبو لاهو کړي. امیر یې لاس ټینګ کړ او په داسې حال کې چې زړه یې له خوښۍ ټوپونه وهل وویل د لمر پرېوتو په وخت کې درته په تمه یم، هیله مند یم چې بریالي شو. بهانه د واده په سپینو کالیو کې له مخکې ډېره ښکلې او زړه وړونکې ښکارېده. نیاز په داسې حال کې چې د هغې لاس یې نیولی و د مېلمنو له مخې تېرېده. نیاز له دغه بري څخه سخت خوښ، مست او مغرور و. یوې ډلې ارکسټر د نیاز د کور په لوی باغ کې په یوه ګوښه کې د خوښۍ سازونه غږول. د بهانې پلار مات او په کړوپ ملا په یوه ګوښه کې ناست و. هغه پوهېده چې لور به یې د دغه سړي سره په واده کولو هیڅ د نیکمرغۍ مخ ونه ویني. پوهېده چې د زړه ټوټه یې په خپل لاس د بدمرغۍ او بدبختۍ څا ته غورځولې او دې حالت ځوراوه. بهانې آرام نه درلود، داسې وارخطا و چې زړه یې بدېده. یو ځل بیا د امیر لیک یاد ته ورغلی و، هغه ویرونکی راز چې امیر غوښتل له هغې سره یې شریک کړي. هغه ګونګې او ورکې شوې پخوانۍ شیبې یې وریادېدلې او یوه مرګونې پوښتنه یې په مغزو کې لویېدله او لویېدله. آیا زه رښتیا پیغله یم؟ آیا هغه ورځ خو مې د پیغلتوب د پاکې ځمکې څخه د مېرمنې کېدو پر ځمکه پښه نه وي ایښې؟ آخ که پیغله نه اوسم، دا بې احساسه او شتمن عیاز سړی به څه وکړي، څه لویه بې عزتي به جوړه کړي. بهانه او نیاز د رابللو څخه تیر شول او د هغوی په درندو چکچکو کې د نڅا میدان ته ننوتل. بهانې د دې لپاره چې له وارخطایۍ څخه ځان خلاص کړي د څو دورو نڅا څخه وروسته د بار په لوري لاړه. غوښتل یې چې شراب وڅکي، دومره وڅکي چې په هیڅ څه باندې پوهه نه شي. نیاز هم بدرګه کړه، په ګډه سره یې شراب څکل. ورو ورو شپه پای ته رسېده او ځینو مېلمنو باغ پرېښود او ځینو چې زړه یې و تر سهاره وخت ښه تیر کړي د باغ په څنډو او ګوښو کې د یو بل غېږو کې ننوتلي وو. سپین سری سړی د بهانې د پلار په لوري لاړ او د هغه په وړاندې سر ټیټ کړ او ویې ویل اجازه کوئ چې د ناوې لاس د زوم په لاس کې ورکړو؟ د بهانې پلار په نیولي غږ ځواب ورکړ هو، زه هم ستړی شوی یم، هر څومره ژر چې دا مراسم پای ته ورسیږي ښه ده. بیا له ځایه پورته شو، د بهانې او نیاز په لوري لاړ. بهانه او نیاز دواړه مست وو، دومره یې څکلي وو چې خپل تعادل یې هم نشو ساتلی. د بهانې پلار د بهانې لاس ونیو، په کرار غږ یې وویل لورې ما وبخه. نیاز مستانه وپوښتل څه دې وویل؟ د بهانې پلار د هغه پوښتنې ته بې پامه د هغه لاس ونیو او د بهانې په لاس کې ورکړ. په همدې مهال کې د پولیسو افسر د امیر او څو نورو پولیسو سره باغ ته ورننوتل.
او په بیړې سره د نیاز په لوري ولاړل او د پولیسو افسر په داسې لوړ غږ چې شاوخوا ټولو خلکو واورید وویل بخښنه غواړم مجبور یم چې تاسو د ښاغلي نون د مالونو د ګدام د سوځولو په تور ونیسم. نیاز د مستۍ څخه په ډکو سترګو چې په زور سره یې غړولې افسر ته وکتل او په ملنډو یې وویل ښاغلیه څه دې وفرمایل؟ ځوان افسر بې له دې چې خپله حوصله له لاسه ورکړي یو ګام وړاندې ورغی او په هماغه لوړ غږ یې تکرار کړه تاسو تورن یاست چې د ښاغلي نون ګدام مو سوځولی دی او زه مجبور یم چې ومنیسم. ځوان افسر له یوې لنډې چوپتیا وروسته په ګوتې سره امیر ته چې په حیرانتیا یې په بهانې سترګې ګنډلې وې اشاره وکړه او زیاته یې کړه دغه ښاغلي تاسو د جرم د سرته رسولو په وخت کې لیدلی یاست. وړاندې له دې چې نیاز ځواب ورکړي د بهانې پلار وړاندې ټوپ کړ د غاړې رګونه یې پړسېدلي او څېره یې له غوسې تکه سره شوې وه. د نیاز ګریوان یې ونیو او ویې ویل هله ځواب راکړه خبرې وکړه رښتیا وایي؟ سپین سري سړي چې نیاز ته نږدې ولاړ و پر مخ یې رنګ نه و. دوو کسانو مزدورانو ته یې اشاره وکړه او هغوی په چټکۍ سره وړاندې راغلل او د بهانې پلار یې له مټو څخه ونیو او کوښښ یې وکړ چې هغه په زور سره له نیاز څخه بیل کړي. بهانې ونه شوی زغملی چیغه یې کړه پلار ته مې لاس مه ور وړئ احمقانو هغه خوشی کړی. نیاز په بې شرمۍ سره یوه سخته څپېړه بهانې ته په مخ ورکړه او هغه یې شاته وغورځوله. امیر چې نه یې شول زغملی چې د هغه د سترګو په وړاندې د هغه تر ټولو ګران انسان ووهي په یو لوړ ټوپ ځان پر نیاز ور واچاوه او وړاندې تر دې چې هغه له ځایه وښورېږي دوه پرله پسې ګزارونه یې په مخ او ژامې ورکړل. د ژوند په داستان کې د ادبي خپرونې درنو مینوالو د ناول دا برخه په همدې ځای پای ته ورسېده. دا چې له دې وروسته نور څه پېښېدونکي دي او څه به کېږي آیا نیاز به په رښتیا ونیول شي او که نه د امیر لپاره به لا نورې ستونزې هم راولاړې کړي. دا هغه پوښتنې دي چې په راتلونکو نورو برخو کې به ځواب شي. اوس د خپرونې وخت پای ته رسېدلی ما ضمیر ته اجازه راکړئ. الله مو مل خوشحاله او سوکاله اوسئ.